کمیم شوي ده او دا کاڼه ولا کرایي چارې تاسو څه کاروئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ نن نوښار کې زموږه اکټیولی دلته اکټیویټي سٹارټ شوې ده. ریجنل ټرانسپورټ اتھارټي 17 تاریخ باندې چې کوم دي نرخنامې جاری کړي دي او هغه فیر ریټس چې کوم دي هغې باندې ډېر زموږه ډرایوران داسې دي چې هغه کمپلاینس نه کوي. نو دا خبره هم ده چې پټرول او ډیزل کم شو نه پکار دي چې دوی کرایه هم کمې کړي، خو ورسره ډرایورانو ته موږ دا اویرنس ورکوو چې ریټس کم شوي دی نو تاسو به دا نرخنامې چلئ. زموږ ډېر ډرایوران رونه چې کوم دي هغوی ته پته نشته دی. اوس د پېښور نه چې نوښار ته راځئ نو چې کوم دی 108 روپۍ ده او دی اوس هم 120 چارج کوي. نو په هغې باندې موږ خپل ډرایورانو ته اویرنس هم ورکوو چې تاسو چې کوم دي د خپل ریټونه اډې نه والئ چې کوم نوي ریجنل ټرانسپورټ اتھارټي ریټس کوم ایشو کړي دي. دې نه علاوه پیسنجر سره چې کومې پیسې اخیستې اوس د پنډۍ ته چې ځي د پېښور نه د پنډۍ ته هغه 600 روپۍ چارج کړي دي. نو هغه 200 روپۍ مونږ واپس خلکو ته ورکړلې. نو اکټیویټي روانه ده انشاءالله چې څو پره دا مونږ ټیک کړي نه وي دونه به مونږ روډونو ته راوځو او ټرافیک والا سره به مونږ دا اکټیویټي کوو. نه وارننګ پکې نشته دی، جرمانه دی ډایرکټ. او مونږ دې ډاکومنټس هم چیک کوو پراپرلی، پرمټ هم چیک کوو، لګیا یو هر څه چیک کوو دوی سره دي. دا میډم پراغلی نه زیاته کرایه لیوره نه دي دا مونږ خو جی مردان ته 150 روپۍ پېښور نه اخیستی ده. او جی دا دوی بیان وکړو چې پټرول ارزان شوي دي او جی تاسو لګیا دا ګاډي جوړ دي دا امتیاز صاحب هم موجود دي. څنګه دوی دروغ ته رښتیا نه جی دا عادي هم رښتیا وایي موږ هم رښتیا وایو چې موږ د پېښور د مردان ته 150 روپۍ کرایه اخیستی ده. امتیاز باید دا داسې دواره د مایکو بس موږ دې ټول ورونو ته وایو همدا زموږ یو معاشره ده، څوک پکې ډرایوري کوي، څوک افسران دي، څوک جاب کوي. موږ وایو چې دا زموږ یوازې ډیوټي نه دې خلکو له هم پکار دي چې موږ سپورټ کړي او غریبو خلکو نه دا کرایانې چې دا کمې دي ځکه چې ریټ کم شوی دی دوی له هم پکار دي او اویرنس موږ کوو ټولو ډرایورانو ورونو ته، رکشو دی، بس دی، هر څه دی. نو ستاسو په دغه دې ته موږ دا میسج وړاندې کړو چې وروره دا کرایي مو چې دی نو دا سیوا مه اخلئ، مهرباني دی. بالکل چې دوی سیوا کرایي دی هغوی خلاف په موږ قانوني کاروایي کوو مضبوطه. ٹھیک شو جی، بالکل ٹھیک شو جی. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د سی ان جی پمپونو باندې چې کوم زوړ ریټ و تر 12 بجو پورې هغه ریټ دی. دې لپاره زموږ مس وزیره صاحبه چې کومه ده اسسټنټ کمشنره هغه راوندونه لګوي او یې سره هم یو څه خبرې کوو نو راسره اوسئ او دا ویډیو شیر کوئ چې ورسره یې ګورئ. دې پمپ کې هم دی چاپوواله او خلکو ورته ووایي چې یاره ریټ دی سیوا کړی نو دې لپاره چې کوم دی نو دا صورتحال دی مخامخ تاسو کتلی شئ. دا ایم کے سی این جی پیر پی کې. السلام علیکم میډم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. میډم تاسو راوتی سی ان جی ریټ چیک کولو لپاره دا تر کومې پورې دا ریټ وایي تر څه ټایمه پورې؟ موږ ته ډېر پبلک کمپلینټ سره روان وو جي د پبونه اونسه تر جهانګیره او نوشهره چې کوم دی چې ډېر پټرول سی ان جي چې کوم دي پمپ هغوی چې کوم دي دا ریټ زیات کړی دی. نو چېرته 309 چېرته 302 چېرته 330 چلېدو. نو موږ ته داسې څه نوټیفیکیشن فلحال نه دی راغلی. نو موږ راووتو کاروایانې کوو او چې کوم دی دغه سی ان جي چې کوم دي سټیشن دي هلته کې ریټ زیات دی هغوی جرمانه کوم ورسره سیلینګ زه ځکه نه پریفر کوم چې زموږ پبلک ته نقصان کېږي. نو ورسره هغوی ته خپل کمپلینټ نمبر هم پرېږدو چې ما تللو نه پسې که ان کیس ریټ های کېږي نو موږ له ډایرکټ کال کوي زه به کسان اوچتوم. میډم دې لپاره څه ټایم یې مختص کړی دی؟ موږ ته فلحال داسې څه نوټیفیکیشن نه دی راغلی خو چې څو موږ واورو چې 12 بجې نه پسې به چې کوم دی سی ان جي ریټ زیاتېږي نو دې دا مطلب نه دی چې نوټیفیکیشن نه دی راغلی او ته اوس نه چې کوم دی ریټ های کا دا زموږ ټول غریب طبقه ده، ټول ډرایوران دي، رکشې والا دي. نو هغې فیسیلیټیټ کول لپاره ډسټرکټ ایډمنسټریشن راوتی دی چې اټلیسټ چې څو پر ریټ های شوی نه وي موږ دا شټ ډاون وساتو. میډم سبا له عوامو ته څنګه پته لګي چې نوټیفیکیشن وشو که ونه شو؟ جی بالکل ریټ خو پته ولګي او هغه به ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم نوټیفای کړي او دا به ټولو ته چې کوم دی انفارمیشن ملاو شي داسې سپټ شی خو نه دی که نه چې ریټ های شي نو هغه اف کورس خلکو ته هم پته ولګي، په میډیا هم راشي، الکترونیک میډیا باندې هم راشي نو بیا به عوام ته پته ولګي. خو فلحال مونږ ریټس کوو په دې باندې چې پبلک فیسیلیټیټ کوو. زموږ ډرایوران زموږ رکشې رونه دا ټول چې کوم دي دلته ولاړ دي تاسو به کتلی شئ ماشومان دي ګاډو کې او دوی دلته کله سی ان جي پمپونه بند کړي او کله چې کوم دی ریټ های کړي. ډېره مننه میډم، ډېره مننه. ملګرو د مس وزیرې صاحبې تاسو بیان واورېدو هېڅ قسمه لا ریټ نشي سیوا کېدی او دا تاسو کتلی شئ
میډم په سختو کې ماشاءالله الله دې د ډېر عمر او ډېر طاقت ورکړي. کله چې هم مونږ دا لیدلې ده نو دغه شان په منډه مو لیدلې ده او د دې ماشاءالله ریټ چې کوم دی نو دا تاسو کته شي ریټ دا ام کې سی ان جی دا دی 234 ریټ دی. نور پمپونو هم چې کوم دی نو دغه ریټ کې بس ان جی درکې کني مثل دې اطلاع کوي کال کوي ویډیو کوي را لګي وته دا کته شي دا مخامخ ټول گاډي په دې ریټ کې بډه کیږي. دا ام کې سی ان جی پیر پی کې مونږ ولاړو دی وخت کې رو ریټ څنګه دی؟ ریټ خو 220 تو ما زو ریټ دی دا ام کې سنجره پر پېښاب او ما زو ریټ چلیږي دا یا ټول بمبولو زیاتره بمبولو ریټونو سی واګړي او دای په پم دا 220 مخکمو له ټیم کې د خلکو به خبره راغلو کې سی واګړو او سی بیا واپس پر ریټ دراوستو. ملګرو ته د دمو د فلپین د حالات خپل دواګانو کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.